راتلونکي پی ایس ایل کې به 8 ټیمان شرکت کوي. نوې بریکینګ نیوز راغلی دی. وقار یونس د پی سی بی چیرمن محسن نقوی ته دا مشوره ورکړې ده که چېرې پی ایس ایل پاکستان سوپر لیګ ته غټ برانډ جوړول غواړي نو دې کې به نور ټیمان هم انکول غواړي. څنګه چې انډیا دا دعوه کوي چې آی پی ایل د دنیا ټولو نه غټ لیګ دی او په حقیقت کې آی پی ایل د دنیا ټولو نه غټ لیګ دی. هغې کې 10 لوبډلې لوبې کوي. جی په آی پی ایل کې 10 لوبډلې لوبې کوي. پی ایس ایل کې صرف اور صرف 6 لوبډلې دي، 6 ټیمان دي. د هغې نومونه الریډي تاسو له پته را چې اوس کم کرنټلی 2024 کې پی ایس ایل شو هماغه 6 ټیمانو لکه اسلام آباد یونایټډ، کراچي کنګ، پېښور زلمي، کویټه ګلیډیټر، ملتان سلطان، دا ټیمان الریډي د پی ایس ایل حصه ده. اوس 2 ټیمان نور جوړیږي به د کم ښار په نوم باندې جوړیږي. څومره ټایم کې به جوړیږي پوسیبل ده نه ده پوسیبل. پی ایس ایل به دې سره ترقي وکړي که نه په دې باندې په دې ویډیو کې ډسکشن کوو. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. راځو زموږ د ویډیو مین ټاپک طرف ته. وقار یونس د پی سی بی چیرمن محسن نقوی ته دا مشوره ورکړې ده چې پی ایس ایل کې 2 نور ټیمان هم انکا. ټول نه پهله محسن نقوی حوالې سره خبره کوم. محسن نقوی راتلونکي 3 کالو دپاره د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن دی. مطلب راتلونکي چې کم 3 کال دی 3 پی ایس ایل دی به د محسن نقوی په سربراهۍ کې کیږي. جی که چېرې حکومت چینج نشو د کنټریکټ کینسل نشو د پاکستان کرکټ بورډ خو هېڅ پته نه لګي چې رچه حکومت راغو بس د هغوی خپل چیرمن هم د پاکستان کرکټ بورډ عهده نیسي. جی نو که چېرې محسن نقوی یا حکومت کې څه پرابلم رانغو نو محسن نقوی الریډي 3 کالو دپاره د پی سی بی چیرمن دی. نو 3 کالو کې به محسن نقوی ټول نه پهله چې کم غټ کار کوي به په سټیډیم باندې کار کوي. د پاکستان کې چې څومره هم سټیډیم دي اب ریف ورنش کوي، ریبلډ کوي. به هغې کې چې کم ریپیرنګ کار دی یا سکول دی یا ځکه چیمپیون ټرافي هم را روانه ده پاکستان کې ټول نه پهله خو په سټیډیم باندې کار روان دی. هغې نه پس محسن نقوی او پی ایس ایل باندې فوکس کوي. پی ایس ایل کې به 2 نور ټیمان ان کوي چې دغه 2 ټیمانو فلحال نومونه دا راغلي سیالکوټ په نوم باندې، مظفر آباد په نوم باندې. مظفر آباد سټرایکر یا هغه ټایم کې بیا ورسره بل نوم لګي خو فلحال د 2 ښارونو نوم مخې له راغلی دی. سیالکوټ خو 100% کنفرم دی او مظفر آباد چې کوم دی دا لا فلحال کنفرم نه دی. دې حوالې سره تاسو څه وایئ چې آیا د پاکستان د کم ښارونو په نوم باندې 2 نور ټیمان جوړ شي؟ دې لپاره سپانسر پیدا کول، دې لپاره اونر پیدا کول. اوس دا محسن نقوی کار دی چې محسن نقوی د دې لپاره اونران څوک پیدا کوي یا د دې چې کم انویسټر دي کم انویسټران پیدا کوي. لکه څنګه چې د پېښور زلمي اونر جاوید افریدي دی، جاوید افریدي په هغې کې خپل انویسټمنټ کوي. نو دغه رنګ اوس انویسټر پیدا کول، اونران پیدا کول دا د محسن نقوی کار دی. څوک اونر کیږي، څوک انویسټمنټ راولي، څوک انویسټران راولي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. فلحال د پی ایس ایل چې کم منیجمنټ دی محسن نقوی د هغې خپلو کې میټینګ شوی دی چې راتلونکي ټایم کې لکه دې کال را روان چې 2025 ته که دې کې نشو 2026 کې که 2026 کې نشو 27 کې خو کوشش دا دی چې پی ایس ایل چې کم ټیم دی د 6 نه 9 کې 9 نه 8 کې لکه تعداد ولا زیات کړي. هر پی ایس ایل کې چې اوس د ټیمانو تعداد زیات شي یو خو به دې کې مطلب غیر ملکي کھلاډیان زیات راتلل شروع کړي. مطلب زیات کھلاډیان به د غیر ملکي هم پی ایس ایل ته پاکستان ته په راتلو باندې ضرور دغه کېږي، انویسټمنټ به زیاتېږي، پیسه به زیاتېږي، نور به هم انویسټران راځي، نور به هم د دې چې کم سپانسران یا به هم راځي. نو دې حوالې سره پی ایس ایل به یو غټ برانډ جوړیږي. دې نه علاوه پاکستان چې کوم لوکل کھلاډیان دی له به هم په پی ایس ایل کې زیات چانس ملاویږي، زیات لوکل کھلاډیانو له په پی ایس ایل کې موقع ملاویږي. او 6 ډیماند لکه 6 ډیماند ټوټل په دې کې چې یو کھلاډي کې یو ټیم کې ته 15 کھلاډیان ورواچي نو ټوټل 90 کھلاډیان شو چې بیا 8 کھلاډیان شي نو خامخ 130 140 کھلاډیان به بیا په پی ایس ایل کې لوبه کوي. نو دغه رنګ نورو نویو کھلاډیانو له به موقع هم ملاویږي. جی په دې ویډیو کې دا اپډیټس خپل رائے را سره په کمنټ کې شریکول شئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. جی والسلام.